فدرالي خاصم کې خبره ده چې زمونږ دا ونې کټو کنه कादर नगर को कवर कर दिया है। यहाँ जो सूरत हाल है इंतहाई संगीन है, क़यामत सुग़रा है, हर तरफ गम ही गम है। और यहाँ पर तादाद इतनी है कि 36, 28, 10, 5 यानी बहुत ही ज़्यादा। इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है कि यहाँ इस वक्त क्या हो रहा है यहाँ पर, तो बहुत ही मुश्किलात है। साथ रहे, मैंने आपको मज़ीद अपडेट करना है। Car. आओ ठीक है राजा ये उसे रखें मोटरसाइकिल राना वړي دي وښې د دې پورې زګینه او دا کم خلک چې دلته کې راځي که چا بیلچې وګي ته نیولې ده، چا شټه چولې ده، په خدای مې دې قسم صرف ویډیو له راځي ویډیوګانې فکر چا د دې نه ما ګاډي وښکې درې په خپل ټریکټر له مې پیسې ورکړي دي او په خپل مدد باندې مې وښکې دا ماشومان ناسره دي د کور پوه شوې کورونه خو پرېږده خو یو تباه کړي هر څه چې شوي دي پوه شوې خو دا شته چې کم بچت دی نو د دې دپاره زمونږ سره څوک نشي تعاون چې د دې زمونږ سره تعاون وکړي که سرکاري ګاډی دی هم په دې روډ په کته به راګش کوي که سرکاري ټریکټر دی که لوډر دی که بل شی دی په خدای مې دې قسم که څوک دوره تعاون کوي زمونږ سره پوه شوې او دا شته طبعي زمونږ کړې ده 60-70 لاک ګروپو زمونږ طبعي شوي په دې کې څوک زمونږ سره دا تعاون نه کوي چې تاسو سره یا دا بیلچي وو یا تاسو له څه درکو یا بیلچي درکو یا کشۍ درکو چې تاسو پرې دا کار وکړئ دوره څه شی زمونږ سره نشته دنه 2.5 لک روپۍ وې سرکاري کاغذات دا ټکو د لهینه
هغه کې دوره پته نه لګي د کاغذ چې دا د څه شي ټول په دې مالبه کې دنګ نوم بار وکړي دا مالبه او دا موږ وخت کې د خپله یعنی د دې نه څونه فرنیچر څونه سامان چې دی هغه زموږ نه اوبه وړی برباد کړي وي تباه کړي وي چې څه دي هغه یې راسره کړي دومره څوک نشته چې زموږ سره مدد وکړي یا که شی بیلچي راکړي یا څه لاس اخلاص راسره وکړي دغه درې څلور ماشومان دي د کوره مې راوستي دي ما سره لګیا دي او سرکاري مشینري به کته دي او به بره دي صرف مخمخې دی که غټ پکې څوک وي یا هغو له کارونه کوي او که نه زمونږ دا داسې حال دی د غریبانانو دا قسم په خدای دی که د غریب سړي سره چا دومره مدد کوي زما دی په خدای قسم که په دې لسو ورځو کې څوک دلته کې راغلی چې یاره یا ستا ښه شي وي یا بد شي وي زما دی په خدای قسم ما د قسم وکړو که مسلمان یې ته وکړې یقین وکړه نوم مې صاحب رحمان دی او د دې پیر بابا اوسېدونکی یم نقصان خو صاحب کم از کم 30-35 लाख روپۍ شوی ځکه چې دا هوټل زمونږ چې څوره و په دې کې څوره سامان و نو په دې کې مونږ ته صرف دومره شیز نه دی پاتې شوی چې مونږ پکې اوبه وڅښو خالي چې څه پکې و بس هغه هر څه یې رانه وړي دي سیلاب و بس راغلی دی د الله د طرفه او اخوا چې کومو علاقو کې جاني نقصان شوی نو هغه طرف ته ډېر زیات زور دی خو دلته مالي نقصان ډېر زیات شوی خو دلته څوک تپوس لم زمونږ نه راځي چې آیا زمونږ نه څه تپوس وکړي چې یاره دې ځای کې خلکو زمونږ په خپله کور غورځېدلی دی زمونږ دپاره نه ټینټ شته نه څه راشن شته نه څه بندوبست شته زمونږ د کورونو خلک په پردو کورونو کې اوسېږي نو د دې لپاره پکار دا ده چې زمونږ د څوک تپوس وکړي څه د راشن څه دې ځای کې دا کم خلک اوسېږي د دې لپاره څه وسایل د سره نشته ډېره مهرباني کوي سوال غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم بس دا زمونږ هوټل دی یار زمونږ هر څه نقصان شوی دی ډېر نقصان شوی دی او اوبه به ټولې راغلي دي په کمرو کې لایې دي شګې دي او دغه هر څه مطلب لکه دا ګاډی پکې موږ ډوب شوی دی نور پکې مو هر څه ډوب دي کمرې خرابې دي بسترې ورانې دي هر څه نقصان هم دغه 20-25 लाख روپۍ زموږ نقصان شوی دی بس موږ ستاسو دپاره دې ته وایو چې لکه موږ له تاسو دغه انشاءالله زموږ سره لږ ډېر محنت دغه وکړئ او نور خو لکه تاسو وینئ دا زموږ هوټل دی او هر څه ډک پراته دي موږ له داسې ګاډي پکار دي چې موږ دا هوټل یې خالي کړي زموږ هېڅ څوک نه دي راغلي په خپله لګیا وي په دې بیلچو باندې لکه دا کارونه کوو موږ له یو ګاډی نیم پکار دی چې موږ له ټریکټر راشي چې موږ د هوټل دا هر څه صفایي راولي او نور دغه د الله د غاړې عذاب دی شوی دی بس دغه حساب کتاب یې وروړي څونه نقصان تاسو لیدلی دي تر اوسه پورې چې څه بس مونږ دا لیدلی دي چې بس ټولو خلکو باندې د مرګ سخته تېره شوې ده په دې چتونو باندې مونږ په خپله باندې ولاړو او هېڅ هم نو بس صرف د مرګ انتظار هم کوو دا خوړونه دا خلک پی راوړلو زمونږ د مخې د هر څه شوي دي څونه مړي به تر اوسه پورې ځینې راوتي یاره چې کم از کم باید یې وس په وختي داسې یو نیمه ګنټه مخکې 4 کسان یې روباسل وس یو دی یو 10 منټ مخکې یو ماشوم روباسل 7 میاشتو او ډېر خلک چې دی کم از کم په زرګاو خلک په دې خاورو په دې ګټو مټو کې غیب دی لا پیدا کېږي نه او 600 کسانو پورې چې تعداد دی نو پوره شوی دی په اسپتال کې ٹھیک ڈیرہ منن جی اس وقت میں پیر بابا کے علاقے میں موجود ہوں یہاں پر سیلاب نے تباہی مچائی ہے اور آج تقریباً 4 لاشیں یہاں اس ندی سے برآمد ہوئی ہے امدادی سرگرمیاں جاری ہے مقامی لوگ اپنی مدد آپ بھی تحت بھی لگے ہوئے ہیں اور دیگر جو رضاکار ہیں NGOs ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں ٹائم دینے کا شکریہ کیا نام ہے آپ کا اور آپ نے کیا دیکھا اور اب کیا صورتحال ہے اور کیا ہونا چاہیے آگے میرا نام ثناء اللہ ہے میں اس جگہ کا رہنے والا ہوں پیر بابا کا رہائشی ہوں آج جو مشینری ادھر کام کر رہا ہے ادھر 4 ڈیڈ باڈی آج ہم نے برآمد کی ہے اس مشینری کے ذریعے اور ابھی ریسکیو آپریشن جاری ہے آرمی والے بھی آئے ہیں 11-22 والے بھی آئے ہیں اور اپنے مدد آپ جو لوگ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں اچھا تو آگے آپ کیا ہونا چاہیے مطلب کیسے یہ مصیبت جو ہے یہ جو قدرتی آفات ہے یہ تو اس کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو کم تو کیا جا سکتا ہے تو کیا ہونا چاہیے بس وہ یہ قدرت کی طرف سے آئے ہوئے اس پر ہم صبر کریں گے اور بس ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم صرف اس ڈیڈ باڈی میں مصروف ہے
डेड बॉडियां निकालने में मसरूफ है आप लोग। बिल्कुल जी। ठीक है, ठीक, थोड़ा सा मैं आपको मंजर दिखाऊं। आप देख सकते हैं कि ये नदी है, मलकपुर की तरफ से ये नदी आ रही है और पीर बाबा, ये आप लोग भी देख सकते हैं रजाकार के वो डेड बॉडियों को ढूंढ रहे हैं दरिया के, इस नदी के किनारे, नदी के अंदर, और काम यहाँ पर जारी है। लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, माली भी और जानी भी। और जानी तो मतलब अभी मुख्तलिफ फिगर आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, 180 आ रहा है, कोई 600 बता रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे जैसे डेड बॉडियाँ रिकवर होती जाएगी, शहीदों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जाएगा, क्योंकि अभी भी तलाश जारी है, बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, इमदादी सरगर्मियाँ जारी है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला मैं देख रहा हूँ वो ये है कि पीर बाबा का जो बाज़ार है पाचाकले में, वहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक जाम है। इमदादी सरगर्मियाँ इस ट्रैफिक की वजह से इमदादी सरगर्मियों में रुकावट पेश आ रही है। तो इसके लिए इक़दाम करने चाहिए ताकि वो गाड़ियाँ यहाँ पर अलाउ करे जो काम के हो, एम्बुलेंस हो। ये यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे एम्बुलेंस रास्ते में फंसे हैं, वो जो मैयतें हैं इसमें वो अपने मुकाम तक नहीं पहुँचा सकते, बहुत टाइम लगता है। तो ये ज़रूरी है कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए और इसके साथ साथ जो NGOs है, जो दीगर फलाही इदारे हैं, उसको अमली तौर पर काम करना चाहिए।